أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس وخلق أمة واحدة دلا يوا فبعث الله النبيين وصلى تعالى رأولك الپیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی وأنزل معهم اللہ تعالی راولگل دی سرا الکتاب کتابنا بالحق فحق سرا لیحکم دپارا دی چ فیصلو کی بین الناس امیند خلقو کی فیما پا خبر کی اختلفوا فی چیدی اختلاف کڑو پائی کی وما اختلف فیہ او اختلاف نو کڑی پائی کی الا الذین اوتوہ مگر ہا کسانو چور کڑیشو عیت کتاب من بعد ما جاءتهم البینات رستو دائنا چراغ لدیتا واضح دلائل بغیم بینهم دوجی دزدنا پخپل میز کی فہد اللہ الذین آمنوا فصلہ تعالی ہدایتوں کو آکسانو تا چیمان روڑیو لما دپار دا خبری اختلفو فی چیدی اختلاف کرو پائی کی من الحق چی حقو بإذنہی فحکم خپل سرا واللہ یهدی من یشاء اللہ تعالی ہدایت کوي چاته چواڑی الى صراط مستقیم طرف دلاری نیغی. آیت مبارکہ کے د انسانانو د زوال یو بل وجه بیانی چا په خپل منځ کې اختلاف دی او دا اختلاف پنا حق باندې پنا جائز باندې د نفسانیت د وجنا او د زد او د عناد د وجنا خپل منځ کې اختلاف کولو دای په جوان انسانان کمزوری شو او زوال طرف ته لاړلو. قرآن کریم بیان کی چې ابتدا کې تمام انسانان په یو دین باندې وو، په یو عقیده باندې وو، په یو شریعت باندې وو، نہ کفر و نہ شرک و نہ اختلاف ہو،
ټول خلق په یو دین باندې او برابر را روانو، تر دې چې دې منځ کې اختلاف شروع شو او د یو بل تکفیر شروع کو او دې کې شرک او بدپرستی شروع شو. الله تعالی په هر زمانه کې انبیاء کرام علیهم السلام را لېږل. د نبی کار وداو چې کم غلط عقاید به شروع شوي او گناهونه او معاشره کې شروع دای نشاندهی به کوله، اصلاح به کوله. فرمایي چې چاته الله تعالی د خیر اراده کړې وه ایو په حق باندې مضبوط پاتې شو، او چې چا سره د خیر اراده نه وشي نه په خپل اختلافاتو کې مبتلا پاتې شو. اختلاف بذات خود مذموم نه دی، قابل مذمت نه دی. هغه اختلاف قابل مذمت دی چې هغه د نفسانیت د وجې نه وي او هغه د حق د حاصلولو دپاره نه وي، د ضد او د عناد د وجې نه هغه اختلاف مذموم دی د شریعت په نظر کې او د الله تعالی په نظر کې. او کم اختلاف چې د دلایلو په بنیاد باندې وي او د حق ته رسیدو دپاره وي، مقصد صحیح وي، دا اختلاف خو د دې خو تعریف شوی دا اختلاف ښه دی او دا د شریعت په نظر کې ممدوح دی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې صحابو منځ کې اختلاف شوی دی او نبی علیہ السلام یو تم غلط نه دی ویلي، ځکه چې هغه اختلاف د حق دپاره و. چې کم اختلاف د نفسانیت او د اغراضو دپاره وي، دنیا دپاره، هغه بیا قابل مذمت دی او قابل ترک دی. نبی علیہ السلام په بنو قریظه باندې د حملې اراده وکړه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته حکم وکړ چې تاسو کې یو تن دی بنو قریظه ته رسېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ نه کي، یعنې مازدیګر مونځ به تاسو بنو قریظه کې بقدر بخاري روایت دی چې په تاسو کې یو تن دی بنو قریظه ته د رسېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ نه کي. څونه واضح حکم دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله روان شو، په لاره کې د صحابو منځ کې اختلاف راغی. بعضې صحابه وایي چې د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې بنو قریظه ته زر ورسېږئ، په لاره کې تاخیر مه کوئ، نو مازدیګر مونځ به تاسو هلته وکړئ، چونکې لاره ډیره ده او موږ په لاره باندې ایثار شو. اوس که موږ هلته رسو بنو قریظه ته مونځ به قضا شوي د مازدیګرو، لہذا موږ به دلته کې مونځ وکړو. نورو صحابه وایي چې نه، د نبی علیہ السلام واضح حکم دی چې تاسو به مونځ په بنو قریظه کې کوئ. نو څه خلکو څه صحابه کرام رضی الله عنهم په لاره کې مونځ وکړو او څه صحابو هلته بنو قریظه کې مونځ وکړو او بیا وروسته نبی علیہ السلام ته دا کارګزاري او واقعه بیان شوه. نبی علیہ السلام یو ډلې ته دا ونه چې تاسو غلط وکړو، تاسو ولې په لاره کې مونځ وکړو چې ما راته ویلو، د ما د حکم نه ولې خلاف ورزي وشوه، او نه هغه نورو ته وایي چې تاسو د مازدیګر مونځ ولې قضا کړو، دا خو د الله حکم دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو باره کې چې دواړه ټیک دي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې داسې اختلافات به راځي او دا اختلاف څه د غرض د وجې نه دنیا دپاره نفسانیت دپاره نه نو دا اختلاف ښه دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه وی ما د صحابو په اتفاق باندې دومره خوشحالي نه حاصلېږي څومره چې د صحابو د اختلاف باندې زه خوشحالېږم. چې د صحابو په یو خبره کې اختلاف شي ما ته فایده ملاویږي او زه خوشحالېږم، ځکه پای کې وسعت او گنجایش پیدا شي. هغوی ما ته د صحابو د اتفاق نه دومره خوشحالي نه ملاویږي څومره چې په اختلاف سره ملاویږي. او صحابه ټول پاک خلق د اختلافات منځ کې راغلي دي. امام ابن القیم رحمه الله وی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منځ کې تقریباً پسلو خبرو کې اختلاف ہو، لیکن دواړو به د یو بل دومره قدر کو چې یو پیرا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ را روانو ابن عمر رضی الله عنہ وی د علم او د فقه او خزانه را روانه ده، دونه عظمت سره خبره کوله. دارنګ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله عنہ بارک وی عمر خو یو کله وا چې کم سړی به د کلې ته ور داخل شو محفوظ وشبه به نه راوتو. ندی منځ کې اختلاف بود. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د عمر فاروق رضی اللہ عنہ من کې اختلاف ہو. ابو داؤد شریف کے روایت تے، نسائی کی دا روایت تے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابہ لګل په سفر باندې پلار کې د مانځه ټیم شو او بنوي د شریعت حکم دار چې کله وبنشته بیا تیمم وکړي او په تیمم باندې بیا تاسو مونځ وکړئ. هغه دواړو صحابو په تیمم باندې مونځ وکړو. چې کله مونځ شو د مانځه ټیم لا پاتې و نو په لاره کې اوبه میلاو شوې. هغه یو صحابي وي چې زه خو اودس کوم او دا مونځ بیا کوم. هغه بل صحابي ما خو یې مونځ کړی دی بیا څنګه مونځ وکړم. په یو ټیم کې الله تعالی یو پیر مونځ فرض کړی بیا خو دوباره نه فرض کړی. خیر هغه یو صحابي اودس کو او مونځ یې دوباره وکړو او هغه بل صحابي مونځ دوباره ونه کړو او دواړو یو بل ته سونی چې ته په غلط او ته په غلط یې. بیا چې کله دی واپس رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقعه بیان کړه نو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته وی چې چا مون دوباره کړو په دس باندې وی تعالی الله تعالی دو اجر درکې او هغه بل ته وی چې تا په سنت باندې صحیح عمل وکړو. ان ته سنت عمل ته تو رسیدي حق خبرم دکوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داونه چې غني تا غلط کو داسې قسم اختلاف په شریعت کې قابل مدح دے قابل تعریف دے او کم اختلاف چې د نفسانیت توجنوي او ذاتی وی او اغراض روجنه دنیا د پاروي نغه بیا قابل مذمت دے. صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جنگونم شوی دی. د امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ د علی رضی اللہ عنہ من کې یو لوی جنگ شر جنگ صفین او دواړه په حق باندې
امیر معاویه رضی الله عنه په حق باندې علی رضی الله عنه په حق وګړ د حق د پاره جنگ کی د نفسانیت د پاره یوم نو او دای اټ دلیل دی چې د روم بادشاہ امیر معاویه رضی الله عنه ته خط ورلېږو چې زه خبر شوم چې ستا خلاف علی مقابله تر پاسېدل دی نو کته بستا مدد وکما او د فوج درولېګم نو علی رضی الله عنه ته جواب ولېګو دا امیر معاویه رضی الله عنه او د جواب په شروع کې دی یا کلب روم و اے د روم سپیا او کتا د علی رضی الله عنه خلاف یو قدم اوچت کو نو د علی رضی الله عنه د جماعت لمبانی سپای با امیر معاویه وای ځکه زماوی علی سره جنگ د حکومت د پاره نه دی او د زمکه د پاره نه دی بل سر په له د آخرت د پاره جنگ دی زما موقف دار چې د عثمان رضی الله عنه د قاتلانو دی اوس بدل واغستی شي هغه چې نو اوس نالو بیا وته رستو ور په دې خبره اختلاف دی باقی خدا نه چې موږ کې ذاتيات او اغراض دي دیو جنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ پډل کېو یعنی جنگی دبا دا امیر معاویه رضی اللہ عنہ خلاف وکله چې د روټه ټیم بشو جنگ به بند شو دسترخوان به ولګېدو نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ براغه او د امیر معاویه رضی الله په دسترخوان به کېناستو آلته به خوراک کو نه چاوته چې جنگيږي هو د دې خلاف او یې خدای علی رضی الله تعالی عنہ سره او خوراک له دل ترازی ناغاتی دسترخوان د دې خدای پدې کې قسمه قسم میوه او خوراکونه وي دسترخوان دې د کې خدای او په حق بجانب غیدی التوای سره ملګرتیا کوم ندیو جنا طلحه رضی الله تعالی عنہ چو دے امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره او بیا شهید شو او دا غزوه عمران رضی الله تعالی عنہ چې دی نغه بیا علی رضی الله عنہ له چراغ علی رضی الله عنہ دا ډیر قدر کوړي احترام به کو سبه نږدې کینو دا به نه چې ذات شابزا کار خودل تک جنگې دو دیو جن علی رضی الله عنہ د جنگ نه بعد وی بقتلانا وقتلاهم فی الجنه ومنګه کې چې کم خلق شهیدان شو پاغي کې چې کم خلق او شهیدان شي دواړه به جنت ته ځي دا نه چې وګڼي جهنم ته ځي نو دا اختلافات د صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې راغلي دي د عائشہ رضی الله تعالی عنها او د علی رضی الله عنهم منځ کې جنگ شوه د جنگ جمل لیکن دواړو دیو بل قدر احترام او دیو بل تعظیم به کو صحابو من کې اختلاف راغله خدا اختلاف مذموم نه دی دا ممدوح دی قابل مدح دی یو اختلاف ته یو مخالفت ته دواړو کې فرق ته اختلاف دی چې دیته چې دلایل په بنیاد باندې وي او مقصد نیک وي یعنی حق ته د رسیدو د پاره د دوه کسانو منځ کې اختلاف راشي او یو مخالفت ته مخالفت دی ته وی چې د نفسانیت توجه نه او د ذاتی اغراض روجه د دنیا د پاره د نام و نمود د پاره چې کوم اختلاف چې د مخالفت ویل کیږي مخالفت ناجائز دی او قابل مذمت دی دارنګ د امامانو منځ کې اختلاف راغلی دی
امام شافعی رحمت الله، امام ابو حنیفه سے مزکے دا ټول حضرات په یو مقصد باندې دي، حق ته رسیدو دپاره یو بل تعظیم و احترام به کو. کان الناس امتا واحدا، و خلقو امتا واحدتا یو ډله یو جماعتو، یعنی په ابتدا کې خلق په یو دین باندې، په یو عقیده باندې او په یو شریعت باندې وو. دا کومه زمانه یادي دیکھم د مفسرین حضراتو ګڼ اقوال دي. حق لارې چې د آدم علیه السلام نواله د نوح علیه السلام تر زمانه پورې خلق په یو دین باندې وو. د نوح علیه السلام د زمانه لږون تکې مخکې بیا شرک شروع شو، او د اینه مخکې شرک نه و. ټیک ته ګناهونه وو، لیکن شرک او بت پرستی نه وه. لومړني ګناه قابیل کو چې خپل ورور قتل کو، حسد یې ورسره وکړو، نو ګناه شروع شو. لیکن شرک قابل نه دی کړی. نو دا د نوح علیه السلام د زمانې نه لږ ونټکې مخکې شرک شروع شو او بت پرستی شروع شوه. نو ترای پورې خلک په یو دین باندې وو. دویم قول دا دی چې کله د نوح علیه السلام په قوم طوفان راغی او د نوح علیه السلام سره 80 کسان په کشتۍ کې کېناستو. نو دا کشتۍ چې کله په جودي غر باندې ودرېده او بیا دی راکوز شو، نو لومړني کلي د طوفان نه پس چې آباد شوی دی هغې ته سمانین ویل کېږي. سمانین د کلي نوم دی. نو سمانین ځکه وایي چې سمانین 80 ورته وي، او دا 80 کسان کلي ته تللي وو. په دې کې نوح علیه السلام او د هغه 3 زامن حام، سام او یافس او د هغې 3 واړه بیبیانې دا پاتې شو. باقي خلک په خپل مرګ باندې وفات شو، چې کوم باقي 76 کسانو تقریبا هغې خپله زندگی پوره کړه، وفات شو، مزید اولاد یې ونه شو. نوح علیه السلام هم بیا وفات شو، او د 3 زامن نه حام، سام او د یافس نه بیا دنیا دا سلسله شروع شوه. نو دغه 80 کسان په یو دین باندې وو. د دې دین د نوح علیه السلام دین و، دغه یو شریعت و. کفر او شرک او بت پرستی پکې نه وه. دغه 3 زامن چې کله دنیا کې خواره شو او بیا سلسله د اولاد شروع شو، نو بیا ورو کفر او شرک شروع شو. او یادا چې ابن عباس رضی الله عنه وی چې د امتن واحدتن مراد په کفر باندې ټول خلق متفقو. یعنی د نوح علیه السلام د بعثت نه لږ ونټکې مخکې ټول خلق کافران وو، ټول په کفر باندې او په شرک باندې متفقو. نو الله تعالی هغه نوح علیه السلام راولېږو او دې ته د شرک مذمت وکړو. دویم قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام د پیدایش نه مخکې خلق په کفر باندې وو، ټول خلق کافران وو. ابراهیم علیه السلام په جاهلیت کې پیدا شو، او بیا پیدا کېدو سره چې کله په هوش حواس باندې پوه شو، بیا نمرود او خپل والد صاحب ته خلکو ته بیا د کفر او د بت پرستۍ مذمت شروع کو. کان الناس خلقو امتا واحدتا، امت یو یعنی ډله یوه. امت د ام یا نه دی. ام یا مانا کس کولو.
عربی کې مور ته ویل کېږي. نو دې ته ځکه چې ردې قصد کولی شي. زامن او اولاد ټول مور ته راجمع کېږي، ځکه ورته ویل کېږي. امت ته امت ولې وي؟ د دې مقصد هم یو وي، د دې قصد او مقصد یو، ځکه ته امت ویل کېږي. امتن واحدتن، امت یو ډله یو وه. لیکن دی اختلاف وکړو، فاختلفوا وتربصوا، دی اختلاف وکړو. الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام راولېږل. فبعث الله النبیین، پس الله تعالی راولېږل پیغمبران. دا نه چې ټول پیغمبران په یو ځای رالو، اختلافاتم شروع. الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام راولېږل ټیم په ټیم باندې. مبشرین، زیر ورکوونکي. لومبني انسان لومبني نبی دی. انسان چې دنیا ته راغلی ګناهګار نه دی راغلی، او نه مشرک راغلی او نه کافر راغلی. لومبني انسان چې دنیا ته راغلی مؤمن راغلی دی، او برگزیده نبی راغلی دی. دا د انسانیت امتیاز دی. او دارنګه هر انسان چې دنیا کې پیدا کیږي مؤمن او مسلم پیدا کیږي، د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. دا دی بیا دنیا کې شرک او کفر او هغه بیا کسب کی. دا نه چې انسان پیدایشي کافر او پیدایشي مشرک داسې چرم دي. الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام راولېږل مبشرین، زیر ورکوونکي هغه مؤمنانو ته، ومنذرین، او ير ورکوونکي کافرانو ته. وانزل معهم، الله تعالی نازل کړه دې سره، معهم دې پیغمبرانو سره، الکتاب کتابونه. الکتاب اسم جنس دی، پیغمبران سر کتابونه مرالو، خو معهم یو وی، چونکه هر یو نبی سر ځان مستقل کتاب نه دی راغلی. بعض انبیاء سر کتابونه او صحیفې راغلی دي. انبیاء کرام علیهم السلام خدا لاک تپاس دي، لیکن هر یو نبی سر خپل مستقل کتاب نه دی راغلی. دا څلور غټ کتابونه دي او سل صحیفې دي. نو معهم یې ځکه وایي چې یو کتاب به د څو پیغمبرانو دپاره و. لکه د موسی علیه السلام ته الله تعالی تورات شریف ورکړی دی، نو دا تورات شریف تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران د ټولو کتاب دی. نو یو کتاب به د سوونو پیغمبرانو، د زرګونو پیغمبرانو کتاب به ای برای تبلیغ او دعوت په ورکو. بالحق، په حق سره دا کتابونه راتل، دا په حق سره په انصاف سره. لیحکم، د فرض کې فیصله وکي. دا فیصله به څوک کی؟ یا خدا چې دا کتاب فیصله وکي، یا دا چې الله تعالی فیصله وکي، او یا دا چې په هغه زمانه کې کم نبی یا نبی فیصله وکي. بین الناس، پمند خلقو کې خلقو اختلاف کړي، څوک دا خبره ټیک ده، څوک دا ټیک ده. نو نبی رو لګي د خلقو من کې فیصله وکي، دا خبره سیره ده غلطه ده. فیما پا خبر کے اختلافو فی، چی دی اختلاف کڑو پائے کے. ہر زمانے کی چکم اختلاف شور دے بارکے کتاب یا نبی فیصلوں کی. وما اختلف فیہ، اور اختلاف نو کڑی پائے کے. دا اختلاف چی شور کنا، دا چا کڑ دے؟
لومړنۍ خبره کې اهل علم کړی دی، اختلاف اهل علم کړی دی، او بیا دا اختلاف چې سره د علم شوی دی، او بیا دا اختلاف د حق د پرنا د ضد او د عناد د وجې نه شوی دی. وما اختلف فیه، اختلاف نو کړی پای کې الا الذین مگر ها کسانو اوتوه چې ورکړی شوی ته کتاب. جاهلان بس اختلاف کی، ناپوه خلق بس اختلاف کی په قرآن کې یا کتاب کې. اختلاف هم اهل علم کی چې کوم په کتاب باندې کویږي هغه اختلاف کی، او دا چې کوم علماء سوی چې کوم ناکار او بدترین علماء هغه به اختلاف کی. اوتوه چې ورکړی شوی ته کتاب من بعد ما جاءتهم البینات، پس تاینا چې راغلو دي ته واضح دلایلو، د دلایلو د راتلو نه بعد او خبره د واضح کېدو نه بعد دای باوجود اختلاف وکړو. نو د اختلاف سے علمی اختلاف نو، بغیم بینهم د وجې د ضدنا او د وجې د حسدنا یا د وجې د بغضنا بینهم په خپل منځ کې. نو دا اختلاف مذموم شو، لکه دا د حق د پاره نه شو. دنیا کې چې څومره فرقې پیدا شوي دي، څومره فرقې دي، د هر یو فرقې لاندې به چې خامخا یو اهل علم موجود دي. لکه عوام بس فرقه جوړه کی او جاهلان بس فرقه جوړه کی، او جاهلان بس یو مذهب جوړ کی. دای شات بخامها یو بنیادی اهل علم بخامها هغه به دا کار کړی وي. ډېر لرې ونځو اکبر بادشاہ چې کوم دین الهي جوړ کړی شو، نو اکبر بادشاہ په خپل خونو جوړ کړی. دا اکبر بادشاہ د زمانه د ټاپ 3 علماو، یو مولا مبارکو د پلارو، او د مولا مبارک دو زامن ابو الفضل او فیضی د ټاپ نامی گرامی شاگرد او زامن علماو. دی دروالو په شریک د دین الهی اکبر بادشاہ له جوړ کو. او دا درو 10 د ټاپ علما دي چې د مولا مبارک د دوالو زامنو د قرآن تفسیر لیکلی سواطع الالهام په 2 جلد کې، او په ټول تفسیر کې یو حرف داسې نه دی راوړی چې راپاسه ټکي وي، لکه با او تا جیم او شین داسې حرف پکې نه دی راوړی. د قرآن تفسیر کړی داسې الفاظ راوړي چې پای کې نقطې والا حرف نشته. دینوم ته وګوره سواطع الالهام ته، په سواطع الالهام کې داسې یو حرف نشته یا پاسه ټکی دی یا لاندې ټکی دی. سونه کمال او علم الله پاک دی ورکړی دی، او صحیح تفسیر لیکلی دی، بالکل مستند دی، سمنګړت خبرې پکې نشته. هغه علما چې په 1200 سال کې دا د نبی علیہ السلام د زمانې 1200 سال بعد راغلي دي، په دې 1200 سال کې د قرآن کریم د تفسیر چا نه دی کړی، او دې دواړو کړی دی. بیا د دې نه 100 سال بعد په ترکی کې یو عالم دی علامه محمود الافندی، هغه بیا تفسیر لیکو په یو جلد کې، هغه بغیر نقطو والا دی، لیکن د دین مخکې چا نه دی لیکلی. او هغې رالګي او اکبر بادشاہ دین الهي جوړي. د هرې فتنې لاندې به خامخا چېرته یو اهل علم موجود وي چې کله د هغې علم خراب شي بیا دا کار کوي. بیا
ومخ بغیم بینهم دوجد بغض نه په خپل منځ کې فهدى الله الذين فصلى تعالی هدایت کو کسانو ته آمنو چې ایمان وروړي چې چا ایمان نوړو په حق باندې او اهل حق ایت الله تعالی هدایت کو لما دا خبري لما معرفت ما دا خبر د پیجندلو اختلافو فيه چې دې اختلاف کړو پای کې یا په دین کې یا دین په یو خبره کې من الحق چې حق دا من الحق بیان د لما د پر دی باذنه په توفیق فلسرا الله وتا خبر آسان کړای په هدایت باندې پاتې شو انور کو گمراه باندې الله يهدي الله تعالی هدایت کوي من یشاء چاته چواړي الى صراط مستقیم فترب دلاری نیغي تد الله تعالی پیروزنه وی چا باندې وشي ایت الله تعالی د هدایت توفیق کی او خلقو په گمراهی کې پاتې شي او خلقو یو ډلا صلی الله تعالی راولېګل پیغمبران زیر ور کون کو ير ور کون کې او نازل کړ دي سر کتابونه په حق سره د پاره دي چې فیصلو کې په خلکو مینس کې خبره کې چې دي اختلاف کړو پای کې او اختلاف نو کړي پای کې مگر کسانو چې ورکړې شوی ته کتاب واستاینا چرالو دي توازیح دلایل دوی د بغض نه په خپل مینس کې صلی الله تعالی هدایت کو کسانو ته چې ایمان وروړو دا خبرې چې دی اختلاف کړو پای کې چې حق په توفیق خپل سره الله تعالی هدایت کوي چاته جوړي په طرف دلاري نیغي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم آیا گمانو کو تاسو اند دی خبری تدخل الجنتا چی داخلی گے بتاسو جنتا ولما یأتکم او حال دادی چلا نظر آغلی تاسو تا مثل الذین خلو حالات دا کسانو چی تیر شویو من قبلکم مخکستا سنا مستهم البأساء رسیدلو اغیتا سختی والضراء او تکلیف وزلزلو او اغی خضول شویو حتی یکون الرسول تردی چوی پیغمبر والذین آمنوا معه او آکسانو چی مان روڑو دسرا متا نصر اللہ کلبی امداد اللہ تعالی الا خبردار ان نصر اللہ قریب یقینا امداد اللہ تعالی نزدې ده
آیت مبارکہ کی ایمان والو تا ترغیب دے کہ ثابت قدم اوسیږئ، کلک او مضبوط اوسیږئ. اسلام کې با سختۍ راځي، تکلیفونه به راځي، ازمایشونه به راځي، بیمارۍ به راځي، خو تاسو به ثابت قدم اوسیږئ، پریشان کېږئ به نه، بېچینه کېږئ به نه. دا څه نوې خبره نه ده. ستاسو مخکنو قومونو باندې او مخکنو پیغمبران باندې دغه شانې سخت حالات راغلي وو، هغوی ثابت قدم پاتې شوي، تاسو به هم ثابت قدم اوسیږئ. څنګه چې مخکنو قومونو باندې حالات رالو، هغوی ثابت قدم پاتې شو، نو امداد الله تعالی د هغوی امداد وکړو. نو دارنګې ستاسو به هم الله تعالی امداد کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام په شروع کې ناشنا او کمزوري و، هر قسم ظلم زیاتې په اسلام باندې په مسلمانانو باندې کېدو. مکی دور د هغې شاهد دی. 13 سال په مسلمانانو باندې هر قسم حالات راغلي دي، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هم او په صحابو باندې هم. نو فرمایي چې اسلام کې څنګه شروع کې حالات سخت راغلي په مسلمانانو باندې، دا شان به بیا هم راځي. لیکن فطوبى للغرباء، دا خلکو د پاره چې دا کمزوري مسلمانان دي، د دې لپاره خوشحالي ده او خوشخبری ده. مطلب حالات برای ته او ثابت قدم اوسیږئ، ستاسو لپاره خوشخبری او زیر دی. آیت مبارکه اصل کې د غزوه خندق په موقع باندې نازل شو. غزوه خندق کې تمام کافرانو، مشرکانو، قبایلو په یو ځای باندې په مدینه منوره باندې د حملې اراده وکړه، او دی راغلي وو په دې اراده یو میاشت د مدینې منورې نه غیر چاپیر پراته وو، او دی راغلي چې بېخکني به د مسلمانانو کوبه. یو طرف ته د یهودو خطر وه، د منافقانو خطرم و، او د باندې د مشرکانو کافرانو خطرم و. نو او موسم د سردی و او لوږه و تنده وه. مسلمانان ډېر پریشان شو، خبره اوږده شوه، هر چا سره غم و چې څه به کېږي. قرآن کریم په خپله منظرکشي کړې ده، حتی بلغت القلوب الحناجر. وی خلک دومره پریشان شوي چې دا زړه یې د مرۍ ته رارسېدلو، د ډېر یېرې د لاسه. نو په دغه موقع باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې د الله تعالی امداد به کله راځي. نو الله جل شانو آیت مبارکه نازل کو چې امداد د الله تعالی نږدې دی، راځي به. دویم قول دار چې دا د غزوه احد په موقع باندې نازل شو، ځکه په غزوه احد کې مسلمانانو ته ډېر ناشنا تکلیفونه ورسېدو، او یا کسان شهیدان شو، او ټول صحابه کرام رضی الله عنهم تقریبا زخمیانو.
نو په دغه موقع صحابه کرام رضی الله عنهم چې د الله تعالی امداد قرآن به کله راځي. نو الله جل شانه آیت مبارکه نازل کو چې د الله تعالی امداد نږدې دی او دا سخت حالات صرف پتا سو نه دی راغلي، ستاسو نه مخکې قومونو باندې هم راغلي دي. ام حسبتم، دا ام په معنا د بل سره دی، بلکې حسبتم تاسو ګمان وکړو په معنا د ظننتم سره، تاسو خیال وکړو اے صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، اے ایمان والو، ان د دې خبرې ګمان وکړو تدخل الجنت، چې تاسو به داخليږئ جنت ته، تاسو به جنت ته داخليږئ او صرف په کلمه ویلو باندې او بغیر د امتحان او بغیر د ازمایش نه. یعنی آیا تاسو په دې اراده چې ګنې بس مونږه کلمه ووایو بس دنیا کې هم امن دی او آخرت کې هم امني، او څه ازمایش او څه سختی او څه تکلیف او بیماری به ګنې نه سو دا خیال دی. نو دا خیال د ذهن نه وباسئ. ایمان سره او حق سره مجاهدی دي، تکلیفونه دي او پریشانی و سرشتا. سورہ عنکبوت کی اللہ تعالی فرمائی التحوى نور واضح دا احسب الناس ان يتركوا، خلق دا خیال دی چې دی به پرېښودلی شي، دی به صرف په دې خبره چې مونږ ایمان ناوړی دی او دی امتحان بنا غستلی کیږي. نو الله تعالی خو به امتحان د مؤمن اخلي چې پته ولګي دا ایمان صرف په خوله باندې دی، په ژبه باندې او که پړه کې ایمان شته، او چې پته ولګي چې دی په کومه اراده ایمان ته راغلی دی، آیا د فتوحاتو لپاره او د غنیمتونو دپاره او د مال دپاره راغلی دی او کنا ایمان دړن راوړل هر قسم حالات تیار دي. دا سخت حالات برادي چې د انسان د ایمان پته ولګي چې ایمان کار دی او که کوټه دی، عمده دی او که بیکار دی. ان تدخل الجنت، دا چې تاسو به داخليږئ جنت ته، او کلمه ویلې بس جنت ته به داخل شي او نور سختي او حالات به ګنې نه راځي، دا خیال هم دی. نو دا خیال د ذهن نه وباسئ، حالات به راځي. ځکه به ذات خود په نبي علیه السلام څومره حالات راغلي دي او اکثر انبیاء کرام علیهم السلام څومره حالات راغلي دي. یعقوب علیہ السلام زندگی تو گورے دے، یوسف علیہ السلام زندگی تو گورے، ایوب علیہ السلام تو گورے، نوح علیہ السلام تا. ہر یو پیغمبر سره کم عمل شوه دے، کم ناشنا ناشنا حالات و امتحانات و ازمائشونه. ولما یأتکم، داو حالیه دے او حال دا دے چې لا تروسه پر نه دی راغلی تاسو ته. دا لما په معنا د لم سره دی، یعنې ولم یاتکم، او لا نه دی راغلی تاسو ته، یعنې حالات خو به راځي، سخت حالات به راځي، ازمایشونه به راځي. مثل الذین، مثل په معنا د حال سره دی، یعنی حالات دا مخکنو قومونو پشانتی، دا مخکنو مسلمانانو پشانتی. الذین ها کسان خلو چی تیر شوی دی، من قبلکم مخکستاسونا، دا مخکنو قومونو حالات خلافتا سبانی ندر آغری چی پایی کم راغلیو، نو پایی بانی حالات سو. نو دای بیان کی مستهم البأساء والضراء وزلزلوا،
ایمان درې قسم حالات راغلو. یو مستهم البأساء رسیدل وغیت البأساء سختی والضراء تکلیف. بأساء د بأسن ندی او بأسن شدت و سختی توی، فقر توی، غریبی توی، لوگی و تند توی کیگی. او ضراء د ضر ندی او ضرون تکلیف توی، بیماری تا تکلیف د بدن توی کیگی. ستا په بدن میں تکلیف راغی، بیماری رالا، په اولاد باندې رالا، آغی باندې دا حالات راغلو. گویا کہ د بأساء تعلق خارجی ازمائشونو سره دی او د ضراء تعلق باطنی یا اندرونی او جسمانی تکلیفونو سره. وزلزلوا واغی خضول شویو، یعنی قسمہ قسم آفتونا او قسمہ قسم یرا او قسمہ قسم د دشمن حالات پای باندې راغلو. وزلزلوا ای خضول شویو، نو پای خدا دا حالات راغلو، پتا سخلان دی راغلی. بخاری شریف کی روایت تے، ابو داؤد شریف کے، نسائی ټول حضرات دا حدیث را نقل کړی دا صحیح حدیث تے. نبی علیہ السلام فرمائی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مونږه نبی علیہ السلام ته شکوه وکړه چې دا مونږ ته د مشرکانو طرف نه څومره ناشنا تکلیفونه را رسېدلو، نو الا تستنصر لنا، تاسو زمونږ دپاره د الله پاک نه امداد نه غواړئ چې الله پاک زمونږ امداد وکړي؟ او الا تدعو الله لنا، تا اللہ تعالیٰ تا دعا نکے زمون دا پارا؟ نو نبی علیہ السلام فرمائل چھ ان من کان قبلکم، وستاسونا مخی او تنبو، کان احدهم یوزع المنشار غلا مفرق راسه، یو سڑی بیرونی سو او دا عرب دغه د سر د پاسه کې خودا، مفرقو د سر په دې منځ کې چې انسان لار وباسي، نو د تندي د پاسه د سر په منځ به ولا اره کې خودا، او د عرب دو کسانو چلولا، او تر دې چې د عرب فتخلص الی قدمیه، عرب لاندې قدمونو ته رسیدا، او دا انسان به دو ټوکړي شو، او لا یصرفه ذلک عن دینه، دا سړی به بیا هم د خپل دین نه نه اړېدو. کافران به دین پرېږده، کني دې ته تیار شه، او به دې ته تیار شه، دو ټوکړي وشه په عرب باندې، او بیا به خپل دین نه نه اړېدو. نیتاسو لخوا چا په سر باندې لاره نه دی ښودی، او بل انسان بیرونی سو ویمشط بامشاط الحدید ما بین لحمه و عظمه، یو سړی بیرونی سو ونې پورې به وتړو، او د اوسپنې منګزې به یې راواغستې، او هغه له به دې په دې سر باندې او په دې بدن باندې به یې راکاږلې، او د هغه نه به دا غوښه او دا پټې رګونه دا به یې ترېنه راکټکولو، لیکن بیا هم هغه د خپل دین نه نه دی اړېدلی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي والله قسم په الله تعالی لیتمن هذا الامر، الله تعالی به دا دین اسلام پورا کیبا، او کمال تبه رسی، حتی یسیر
تر دې چې داسې وخت هم راشي چې یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت. صنعاء په یمن کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مدینه منوره کې هو اسم امن و امانی، مکه کې هو اسم امن و امانی. آغا یمن کې چې په یمن کې به یو سړی د صنعاء نه روان شي حضرموت ته بځي، هغه به لا یخاف الا الله، ابا صرف د الله نه یریږي، د دشمن او د ډاکو د چایر بو سرنی، دومره امن و امان بوي. وذئب علی غنمه، د خپل بیزو یره بو سر صرف د شرم خي او څوک انسان باغی ته لاس ناچي دغه بیزو ته، دومره امن و امان به الله تعالی راولي. ولکنکم تستعجلون، لیکن تاسو جلدی کوئ، د هر څه په ټایم باندې به ملاویږي، تاسو بې ټایمه غواړئ. نو مطلب د نبی علیہ السلام چې صبر کوئ، د هر څه به کېږي. الله تعالی به امن و امان هم راولي، الله تعالی به دا یرم ختمه کړي، ازمایښتونه هم الله تعالی ختمه کړي. نو فرمایي چې مستهم البأساء، رسیدلی وای تا الباساء سخته والضراء تکلیفنا. تفسیر قرطبی لیکلی دی او تفسیر ثعلبی لیکلی دی. دا الباساء په تفسیر کې د وهب بن منبه قول را نقل کړی دی چې د مکې مکرمه او د طائف په منځ کې او یا پیغمبران د لوږې او د تندې راسه وفات شوي دي. دومره سختۍ په پیغمبرانو باندې راغلي دي. والضراء تکلیفونه څومره راغلي دي په انبیاء کرامو باندې، څومره بیمارۍ راغلي دي. هر یو پیغمبر ته وګوره ناشنا بیماری. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپله څونه بیماری راغلې ده. په مرض الوفات کې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ راغی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاسه یو غټ څادر پروت و. ابو سعید خدری رضی الله عنہ د نبی علیہ السلام د څادر د پاسه لاس کېښودو، نو لاس یې ګرم شو. ناغوتی چې تاسو خو ډېر ناشنا تبه ده او دومره ناشنا تبه هم دا چې د جامو د پاس زما لاس ګرم شو، انک لتوعکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی آو چې پتاسو کې دو تنو باندې څومره تبه وي، هغه مرتبه زما یوازې وي. چې پتاسو باندې په دو کسانو څونه تکلیف وي، هغه مره تکلیف ما باندې یوازې راځي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بذات خود او تبه راغلې ده، تکلیفونه پرې راغلي دي، نو آیا پتاسو باندې به نه راځي؟ والضراء تکلیفو وزلزلو، او دی خوځولی شویو. زلزل منه خوځېدلو ته حرکت ورکولو، زل منه ښویولو خوځېدلو. نو چې زلزله ډېر ښویدلو ډېر خوځېدلو، دې زلزلې ته زلزله ولي دې کې هم سړی ډېر ښویېږي، راغورځېږي، په ځای ودرېدی نه شي. نو وزلزلو دې خوځولي شوي وو، یعنې دې باندې داسې یرې راغلې، د دشمن خطرات دومره راغلو چې انسان په ځای نه شو ودرېدی. داسې طاقتور دشمنان به راغلو چې انسان به په خپل ځای باندې ودرېدی نه شو. حتی یقول الرسول، تر دې چې وبوي پیغمبر نه مراد جنس پیغمبر دی،
یعنی هر زمانه کې چې کوم حالات راغلو په هغه زمانه کې کوم پیغمبر او پیغمبر به مو وي او یادا چې د پیغمبر نه مراد روح المانی لیکلی دی چې مراد تینا شعیا علیه السلام دی یا الیسع علیه السلام په دغه زمانه کې بني اسرائیل ډېر سرکشي شوي وو نو هغې دا پیغمبرانو معجزه شو والذین آمنو او آکسانو چې ایمان یې راوړه معه دغه پیغمبر سره پیغمبر بم به ذات خود وي او مؤمنانو به ورسره وي څه به وي متى نصر الله کله به امداد د الله تعالی یعنی متى یأتی نصر الله د الله تعالی د امداد به کله راځي یعنی خبره اوږده شوه ټیم ډېر تیر شو امداد رونه رسېدو نو دا د شک په بنیاد به نه وي پیغمبر هم چې ته شک نه کي او د پیغمبر چې کوم نږدې مؤمنان صحابه هغې هم شک نه کي ای د الله تعالی په وعدو باندې یقین وي نو دا متا په متا سره سوال کول د شک په بنیاد نه چې ګنې شک و بلکې د ټیم تپوس به کو چې ټیم به کله وي او څه ټیم به وي او په دې خبره دلیل دارې قرآن وی الا ان نصر الله قریب دا د متا نصر الله جواب دی او جواب همیشه د سوال مطابقی اوس کچر داغی تپوس د شک په بنیاد او چې امداد برازي او کنه برازي بیا به قرآن کریم دانوي چې الا ان نصر الله قریب هغې تپوس کو چې دا امداد نږدې دی او کنه لا لرې دی د هغې د سوال مقصد دا متى نصر الله چې امداد به په نږدې وخت کې راځي او کنه زمانه پکې لا ډېره وقفه پکې لا ډېره ده نو قرآن کریم جواب وکړو چې الا ان نصر الله قریب بېشکه امداد د الله تعالی نږدې دی بے صبر کېږئ ما ډېر زر نږدې به راشي او قرآن کریم الا راوړو د تنبیه دپاره دی او بیا ان راوړو یعنې د الله تعالی د امداد یقیني دی او دا به خامخا راځي او بے صبر کېږئ ما او دارنګې بېچینه کېږئ ما ان نصر الله بېشکه امداد د الله تعالی قریب نږدې دی وخت نږدې دی ډېر زر به راشي او هر یو راتلونکي څیز هغه نږدې وي نو امداد د الله تعالی هم نږدې دی دغه خلکو هغه صحابو چې الله تعالی وله امن هم ورکو فتوحات هم وشو الله تعالی دومره خزانې ډېرې کړې صحابو سره هر صحابي الله تعالی خود کفیل کو هغه د دشمن یرم ختم شوه مکه مکرمه هم دارالاسلام وګرځېدو نور چې کوم ګیر چاپېریال وي هغه یرې ختمې شوې معاشي لحاظ سره او دفاعي لحاظ سره او جسمانی لحاظ سره هر لحاظ سره الله تعالی فتوحات او فراواني الله تعالی راوستي الا ان نصر الله قریب بشک امداد الله تعالی نږدې دی یک اوسم مومن ته دا تنبیه ده چې صبر کوئ استقامت نه کار اخلئ په دین باندې کلک او مضبوط اوسېږئ دین به نه پرېږدئ په دین باندې کلک اوسېږئ د الله تعالی امداد نږدې وي راځي ضرور بلکې ګمان کوئ بلکې تاسو ګمان وکړو دا چې داخل وشئ تاسو جنت ته او حال دا دی چې لا تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته حالات دا کسانو چې تېر شوي مخکې ستاسو نه رسېدلو وایي تا سختي او تکلیفو
او دی خضوری شوی تا دی چوی پیغمبر او آکسانو چی دس ایمان رو دسرا کلوی امداد دا اللہ تعالی خبردار بیشک امداد دا اللہ تعالی نزدی دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك دی تپوس کوستانا ماذا سشید هغا ينفقون چی دی خرچ کوي قلوا نبی علیہ السلام ما انفقتم آسو چی تاسو خرچ کرو من خیر د حلال مالنا فللوالدین پس د پارا د مور و پلار والاقربین او د رشتدارو والیتاما او د یتیمانانو والمساکین او د مسکینانو وابن السبیل او د مسافرو وما تفعلوا او آج کوي تاسو من خیر د نیکینا فإن الله به علیم بس بیشک اللہ تعالی چی دے فعیبان خبردار دے آیت مبارکہ کی ترغیب دے چی انفاق فی سبیل اللہ کوئے اللہ پلارہ کے مال لگوئے اور بیا مال با چا باندے لگوئے دا غی مصارف بیان کرو چی دا مال لگول چا باندے پکار دے اصلیت کے چکل اسلامی حکومتی اور بیت المال مضبوط ہوئے پائے کہ مال موجودی بیاد اسلامی حکومت دا ذمہ داری دا کہ پا رعایاو کے کم معذوروی یتیمانانی مسکینانی او کمزوری دائی مدد بکی او کچر اسلامی حکومت نشتا یا بیت المال کے سنشت دے بیا د مسلمانانو د مالدارو دا ذمہ داری دا چې هغوی به په خپلو خپلوانو کې یتیمانانو مسافرو مسکینانو باندې به خرچ کړي چې د هغوی د ضرورت نه څونه مال سیوایي نو هغه بیا د الله په لاره کې او مسکینانو په یتیمانانو باندې لګول پکار دي روح المانی لکلی دی دا امام عطا رحمه اللہ روایت را نقل کردے چی نبی علیہ السلام تا یو سڑی راغی او اغوی چی ان لی دینارن ما سر یو دینار دے سو کم یعنی 50 باندې خرچ کما چالے ورکما نبی علیہ السلام تو فرمائے انفق علی نفسک دا یو دینار دے پخپل زان باندې ولګوا کچی تاسو هم دک یو روپے یو دینار دے او نور سنشتن ورنبیت دا خپل زان باندې دا ولګوا دا زان تا باندې زیات حق دے اغوی جی ان لی دینارین
ما سرجی 2 دینار دی پدی سوکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انفقهما علی اهلک خپل اهل باندې ولګوا اهل د انسان بیبی دا او بچی دی خپل ځان مولګوا خپل بیبی او بچو باندې مولګوا هغه وی ان لی ثلاثه ما سره 3 دینار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل انفقها علی خادمک دغه 3 دینار په خپل خادم باندې ولګو خپل نوکر او غلام باندې ولګو هغه وی ان لی 4 ما سره 4 دینار دی وسلورم سره سوکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انفقه علی والدیک خپل مور او پلار باندې ولګوا هغه چې ان لی 5 ما سره 15 دینار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انفقه علی قرابتک ستا چې کوم رشتہ دار دي رشتہ دارو کې د بیبي او د بچو او د مور او پلار نه علاوه بیا د انسان رونه خویندري ترونه دي ماماګان دي ماسیګانې او تروریانې درجه به درجه چې مخکې ځي په دې رشتہ دارو باندې ولګوه هغه چې ان لی 6 ما سر 6 دینار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انفقه فی سبیل الله دا د الله په لار کې بیا ولګوا یو انسان سره چې مال سونه سیوا کیږي نو دونه بیا د حقوق او حقدارم سیوا کیږي کلک دې نوړمبه په خپل ځان باندې بیا په خپل بیبي او بچو باندې بیا دا رنګه مور او پلار او بیا رونه خويندې او بیا دا شان ترتیب سره په خپل رشتہ دارو باندې او چې داینه سیوا کېږي نو بیا په یتیمانانو مسکینانو فقراو باندې دا مال په ترتیب سره لګول دي او بهترین صدقه چې ده لومبه د انسان د خپل ځان او خپل بیبي او بچی دي ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام وابدأ بمن تعول چې کله مال لګې نو شروع په هغه چا باندې وکړه چې کوم ستا پرورش کې دي ستا لاندې دي چې ستا بیبي او ستا بچی دي په دې لومبه شروع وکړه دانه چې ستا په دوستانو یارانو باندې ارس خوري او خپل کور کې کار خراب دی لومبه صدقه په دې باندې پکار ده لکه دا صدقه ده او دا ذمہ داری ده آیت مبارکه سره کې په دې مکنازل شو چې عمر ابن جموح رضی الله عنه دا ډېر مالدار صحابي و د په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې جی ان مالی کثیر ما سر ډېر زیات مال دی نزه دې مال سره سوکم بماذا اتصدق وعلى من انفق زجی پچا باندې خرچ کما یعنی چاله ورکما او دا چې کم مال نه صدقه ورکما لکه د مالم بیا بلا قسمونه دي یو انسان سر نقد پیسې دي درهم او دینار په هغه زمانه کې پیسې و او د دین علاوه انسان سره غلطانی دي انسان سره مال او اسباب دي او انسان سره زناور او ساروی دي بیا د هغې پی دي
نور بلا ترتیب دین پدې کې په کم نه صدقه ورکما ان الله جل شانه د آیت مبارکه نازل کو هغه زیات تر تپوس د دین کو چې د کم مال نه ورکما یعنی ما سره د مال بلا قسمونه دي نو د کم مال نه صدقه ورکوما قرآن کریم تفصیل د مصارف کو چې د مال چاله ورکول پکار دي حقدار څوک دي دا تفصیل بیان کو چې انسان لا د مال په مور او پلار باندې رشتہ دارو باندې یتیمانانو مسکینانو او مسافرو باندې لګول پکار دي فرمای یسألون ماذا ينفقون دا قرآن کریم کې دویم یسألون کده صحابه کرام رضی اللہ عنہم بنبی اسلام مختلف تپوسونه سوالونه کړو قرآن کریم هغه سوالات په یسألون کسره بیان کړی دي مخکې یسألون عن الاهله دی ستاسو نه د میاشتو باره کې تپوس کی دلته دی یسألونک ماذا ينفقون دی تپوس کوي ستانه چې بما ماذا دا ما په معنا د ایو شیء سره سشي او دا ذا په معنا د الذی سره سشي د هغه ينفقون چې دی خرج کوي آیت کې اصل کې د نفلی صدقات بیان دي د زکات بیان نه دي چې کوم واجب زکات او یا صدقه کوم واجب وي دا غي بیان دلته نه دي دلته کې د نفلی صدقات بیان دي دلیل په داره چې قران کریم په جواب کې فللوالدین ویل دي او مور او پلار له سره زکات نشي ورکولي د زکات په مصارفو کې مور او پلار او د انسان خپل بیبي او خپل بچی نشته دي ځکه فرض زکات خپل پلار لم نشي ورکولي مور لم نشي ورکولي کغه ان څومره غریبانانی خپل نکل او نیاله نشي ورکولي یا سړی خپل بیبي له زکات نشي ورکولي بیبي خپل خاوند له زکات نشي ورکولي کدار څومره غریبانانی او دا رنګه خپل اولاد لم زکات نشي ورکولي او قران کریم فللوالدین ویل دی د زکات د مصارف بیان په 9 سپاره کې او په 10 سپاره کې سورۃ توبه کې دی انما الصدقات للفقراء والمساکین الته کې قران کریم اتو مصارف بیان کړی دي چې د اتو قسم خلق له زکات ورکول شي نایت کې بیان د نفلی صدقات او د چې نفلی صدقه خیر خیرات او دا چاله ورکول شي ماذا ينفقون پدې دا ماذا کې دو خبرو طرف ته اشاره ده سس خرج کی او چا باندې خرج کی دغه قران کریم چې کوم جواب کړي جواب د دو خبرو کړي دي سس خرج کی نو قران من خیرینو سسب خرج کې خو بس ګوره چې کوم حلال مال دي تاسره کده ار جنس نه دی او کده ار قسم نه هو چې مال دی حلال وي نو قران کریم ما من خیرین کې د سس جواب کړل چې بیان نشو کولی چې دین او د دین او د دین بس ګوره چې کوم مال دي تاسره واستانه سیوا دی او حلال دی دا غینه ورکا او پچا باندې یا پکم دې کې خرج کو نو دای جواب قران کړي فلل والدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل
او یادا چې دی سوال کړو چې د کم مال نه صدقه ورکو، نو قرآن کریم جواب تفصیلا د مصارفو کو چې چا چاله ورکول پکار دی، او دا د حکیم دا جواب په اسلوب د حکیم باندې دی. روح المانی لیکلی دی چې د یو حکیم یعنی یو ډاکټر الله یو مریض راشي او د مریض یو بیماری دا هغه د یو بیماری تپوس کړی، لیکن ډاکټر بس هغه ته صرف دغه مرض بیان نه کړي، هغه ته به نور خبرې هم کړي چې دا کوه دا کوه دا مه کوه دا مه کوه، حالانکه هغه تپوس د یو خبرې کړی دی. او ډاکټر به طبیب به د حکمت نه کار اخلي چې کومې خبرې هغه ته فایدهمند یا به ورته وي او چې کومې خبرې هغه ته نقصان دي یا به ورته نه وایي. نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغی، ابو داود شریف کې روایت دی، هغه وی چې انا نرکب البحر، زمون زیاتر زندگی په سمندر کې تیریږي، مونږه سمندري سفر ډېر زیاتی کو. هغه زمانه کې وړي وړي کشته به وي، چې کله مونږه کشته کې سوار شو ونحمل معنا القلیل من الماء، مونږ سر ډېر لږی اوبه وړو، هغه د څښلو دپاره پکارېږي. ظاهره خبره یو کشته کې خو ته ډېرې زیاتې اوبه خو نه شي وړی، بیا خو کشته ډوبېږي، مونږ د ضرورت مطابق اوبه ځان سره وړو. نو فإن توضأنا عطشنا، اوس د مازه ټیم راشي، اوس که مونږ په دغه اوبو باندې اودسونه کوو نو بس اوبه خو به خلاصې شي په اودس باندې، او بیا مونږ تږي پاتې شو. او چونکه سفر ډیر زیاتی، ساحل ته او کنارې ته هم رسیدی نشو، چې تږي شو نو هیرې کې به مرګ راځي بیا. نو آیا افنتوضأ بماء البحر، آیا مونږ د دریاب په اوبو باندې د سمندر په اوبو باندې اودس کولی شو؟ اوس ګوره سائل صرف د دې تپوس کړی دی چې د سمندر په اوبو باندې اودس کول څنګه دي، کولی شو که نه شو کولی؟ نبی علیہ السلام ته جواب کې دوه خبرې وکړې. نو وی فرمایل چې هو الطهور ماؤه، د سمندر اوبه پاکی دي او پاکونکي دي، کته په اودس کې او کته په ځان جامې وینځي او قبل سے په وینځي، د سمندر اوبه پاکی دي. هم دغه تپوس کړو، جواب ملو شو، لیکن نبی علیہ السلام بطور فیده یو بل خبره وکړه، والحل میتته، د سمندر چې کوم مردار دی هغه هم ستاسو لپاره حلال دی. اشاره مئی طرف ته وه چې مئی د سمندر چیرې د ستاسو لپاره حلال دی، یعنې که دا مردار شي نو حلال دی. څه مطلب؟ ظاهره خبره په سفر کې انسان سره کله چاړهی او کله نی، دا لالولو د ذبح کولو مئی الله تعالی بغیر د ذبح کولو ستاسو لپاره حلال کړی دی. مئی راټینګ که چې مړ شو نو مردار شو، لیکن دا مردار ستاسو لپاره حلال دی. د دې نه علاوه چې کوم عام حیوانات دي ناغه که چرستانه مردار شو نا حرام دی، حلال نه دی، لیکن مئی مردار اللہ تعالیٰ ستاره پر حلال کړی دی. اوس سائل د دې خبرې تپوس نو کړی، لیکن نبی علیہ السلام بطور فایده ورته ووایي چې سمندري سفر دی سره غذا او خوراک نشي وړی نو مه وړه که نه. هلته سمندر کې تازه میان نیسه
او رتوی او خوري دک شانتی. دا شان یو حکیم دا کاری چې بطور فیده سوا خبر کولی شي. دلتم قرآن کریم بیانو کوئی ایو تپوس کو چې دا کم مال نو لگو. قرآن کریم وی کم مال من خیرن دا حلال مال نو لگوئے. البته ضروری خبره چې په چا باندې لګول پکار دی ناغه بیان وضاحت سره وکړو. قلوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما انفقتم اغا چې تاسو خرچ کې یا چې تاسو کم خرچ کړو نو من خیرن یوي لفظ مختصر دی او مفهوم وسیع دی. څومره مال چې تاسو سره دی خو چې حلالي د حلال مال نه چې تاسو کم خرچ وکړو من خیرن نو خیرن یوي من مالین یونوي ځکه مالو حرامم کیدی شي حلالم کیدی شي او مشتبه معلوم کیدی شي. صدقه به د حلال مال نه کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب. اللہ تعالی بذات خود پاک ذات تے اور اللہ تعالی پاک مال قبلی و پاک مال ہوئی. انما يتقبل اللہ من المتقین. قرآن کریم میں اللہ دا پرہیزگار و خلق پاک مال اللہ تعالی قبلی. مشتبہ مال دا گناہ مال او حرام مال اللہ تعالی نہ قبلی. بلکہ مسئلہ خدا دا کہ انسان پا حرام مال کی دا اجر و دا ثواب و دا صدقینیتو کی نگورے پا دیسر انسان کفر تبوزی چې ته په حرام مال کې د الله تعالی قرب حاصلې. صدقې سره انسان الله تعالی ته نږدې کېږي د الله تعالی قرب حاصلې او په حرام مال سره حاصلې. حرام مال سره انسان د الله نه لرې کېږي او ته په لره کېدو والا مال باندې الله تعالی ته ځان نږدې کوي نو د یو قول مطابق انسان کفر ته ځي. نو حرام مال کی واړو سره صدقې نیت نه کوي نه به ثواب نیت کوي. کچا سر حرام مالی هغه حکم داري چې د خپل مالک ته ورسوه چې کوم مالک معلوم دی او کوم مالک نه معلومو نو بیا یو داسې غریب چې هغه د غربت انتهایی درجه ته رسیدلی دی بیا غلی ورکو د صدقې نیت پکې نه کوي او که غم نه ملاویږي نو بیا چې کوم رفاهي کارونه دي لاره پخول شو روډ جوړول شو پل جوړول شو یو اسپتال او یو سبیل لګولو په دې ځینو کې بیا د پیسې لګول پکار دي. نو من خیر د حلال مالنا نفلیل والدین نو مصارف څوک دي پس د پاره د مور او پلار په مور او پلار باندې لګول پکار دي. کچره مور او پلار غریبانان دي محتاج دي او زوی غنی دی نو بیا په دې غنی زوی باندې واجب دي چې په مور او پلار به صدقم کی او خرچه وکړم کی. او کچره مور او پلار محتاج نه دي ضرورتمند نه دي سره دومره په قدر ضرورت شته نو بیا په زوی باندې واجب نه بیا تبرع او احسان دی او مستحب دی ونه چې مور او پلار له خرچه ورکړي. او امام مالک رحمت الله علیه وی تفسیر قرطبی لیکلی دی کچره د یو انسان پلار دی او داغه بیبی وفات شوی ده نه د مور وفات شوی ده نو په دې ځای دا خبره واجب نه ده چې د پلار له دویم واده وکړي یا د زوجې انتظام وکړي
دکه دا ضرورت نه دی. البته که چرا غریب دی دا خرچه په دیزی باندې برداشت کول او پوره کول دا واجب دی. والاقربین او د مور او پلار نه بعد بیا رشتہ دارو کې بیا د انسان د مور او پلار نه علاوه ترونه او خویندې ترونه او ماماګان او ماسیګان په ترتیب سره درجه به درجه. والاقربین او د پاره د رشتہ دارو. والیتام او د پاره د یتیمانانو. یتاما جمع د یتیم ده. یتیم هغه چاته وي چې د هغه پلار وفات شوي په انسانانو کې هغه یتیم دی. او که ورسره مور یې وفات شوې ده نو بیا د شفقت ډېر قابل دی. او که صرف مور یې وفات شوې ده او پلار یې ژوندی دی بیا دی یتیم نه دی. د شفقت قابل دی خو هغه شان یتیم نه دی. خو چې پلار یې مړ او مور یې شته بیا یتیم دی. او که مور یې ورسره مړه ده بیا ډېر زیات یتیم دی، ډېر د شفقت قابل دی. والیتام او یتیمانان. یتیمه یتیمت الدهر یتیمت البیان بے نظیر او بے مثال ته ویل کېږي. خلق یتیمت البیان یعنې داسې بیان چې د هغې نظیر او مثل نو. یتیمت الدهر په زمانه کې یو بے مثال شخصیتو. والیتام او یتیمانانو. یتیمانان د مساکین او د مسافر نه مقدم کړو مخکې وړو. وجه دا ده چې یتیم همیشه خپل ځانو بې اسرې ګڼي. چې کله هر سړی د هغه په سر باندې شفقت لاس ږدي او هره زنانه یتیم ته به دا احساس نه کېږي د ما مور نشته د ما پلار نشته. چې کوم انسان ته ګوري هغه ته خپل پلار ښکاري او چې کومې زنانه ته ګوري هغه ته خپله مور ښکاري. په دې یتیمانانو کې ډېر د کار خلک موجود دي. د کار خلک زیاتر په یتیمانانو کې وي. د دې وجې نه والیتامه یتیمانانو دپاره هم سوچ پکار دی او فکر پکار دی. یو مشهور فتاوا ده فتاوا تاترخانیه په 30 جلد کې ده 30 جلد کې. دې فتاوی نوم اصل کې دی زاد المسافر فی الفروغ. مشهور ده فتاوا تاترخانیه باندې. د دې چې کوم مصنف دی علامہ عالم بن علاؤالدین الحنفی. نو دا فتاوا د ولي ولیکله دا چې چا پې لیکلې هغه یو یتیم و. او واقعه دا وه چې کله غیاث الدین تغلب چې و د هغه په زمانه کې د خراسان بادشاه په دې ملتان باندې او په دیپالپور باندې حمله وکړه او دا علاقې قبضه کړې او دلته اوسېدو. بادشاه ورسره خپل بیبي هم ګرځوله. دا بیبي د حد نه زیاته حسین او جمیله وه د خراسان. هغه بیبي د حمل نه وه. ماشوم پیدا شو څه ناشنا حسین او جمیلو. دې کې غیاث الدین د شپې حمله وکړه په ملتان او دیپالپور باندې. خراسان فوج تښتېدو، ډېر خلک قتل شو، بادشاه هم قتل شو او بیبي یې په جلبازۍ کې ماشوم ترې هلته پاتې شو او ټول خلک لړلو. غیاث الدین چې راویې کتو ماشوم ته د ماشوم د تندي نه ورته پته ولګي چې ماشوم څه غیر معمولي ماشوم دی، دله کې الله تعالی صلاحیتونه استعدادونه یې ښودلي. نو ماشوم یې روچت کړو.
هغه متبنا کو دا زما زوی وي او دا تربیت په شاهي محل کې وکړو. معشوم چې لویدنو سناشنا معشومو چې کله جوان شو نو دا نه لوی جرنیل جوړ شو، لوی کمانډر ته جوړ شو، تر دې چې د غیاث الدین فوج چې دای کمانډر دا جنرال تاتر خان نومې ولکې خو تاتر خان نو جنرال تاتر خان ملک په نوم باندې مشهور شو. الله ولا ډېر لوی علم ورکړو. بیا د غیاث الدین نه بعد بیا فیروز شاه تغلق راغی، محمد تغلق راغی. نو د فیروز شاه تغلق په زمانه کې بیا د علماء یو اکیډمي جوړه کړه، باقاعده یو ټیم یې جوړ کړ د نامي ګرامي علماء کرامو، او هغه یې په دې مهم باندې ولګولو چې یو فقهي فتاوا مرتب کې یو کتاب ولیکي، ناغي په 30 جلد کې فتاوا تاتر خانیه ولیکله، او دا علامه تاتر خان چې په خپله مقدمه ولیکله، او د ده په نوم باندې هغه فتاوا مشهوره شوه، فتاوا تاتر خانیه په 30 جلد کې. یو تفسیر په هغې باندې لیکلو، تفسیر تاتر خانو. نو دا هغه یتیم معشوم کې الله تعالی دا صلاحیتونه یې ښودو چې لوی شو، او دا په نگرانۍ کې امت ته یو ډېر لوی فتاوا میلو شوه 30 جلد کې، چې نن په هره فتاوا کې هره کتبخانه کې او په هر یو دارالافتا کې دا فتاوا موجود ده. نو په یتیمانانو کې الله تعالی څه ناشنا خلک یې ښودي. دا دې وخت کې موجوده چې دا کم چیرمین دا جان چیف آف آرمی اسٹاف ته ساحر شمساد صاحبو، دا یو یتیم دی. دا 2 کالو چې پلار وفات شو، او د جوانی نه مخکې مور وفات شوه، لیکن اکه اللہ تعالی صلاحیتونه خودی و تعلیم حاصل کو اعلی تعلیمو نندار د پورا ملک دا چیرمین جائب چیف اوال مستاف ته کم رنکونه حاصل کړی دي. یتیمانانو کې د کار خلق موجودی که چا دی باندې توجه کړه او سوچ وکړو. والمساکین او مسکینانو لپاره، مسکین چې کم غریب دی د ډېر غربت د لاسه په ځمکه باندې پروت دی، مسکین د سکون سکنه نه دی، یعنې حرکت هم نشي کولی، دومره ورسره څه نشته. وابن السبیل او مسافرو، د ابن السبیل لفظي معنی د لارې زوی، نو مسافر ته ابن السبیل ځکه وي چې دې سفر کې هر وخت دی، نو اکثر پیدایش په سفر کې وشي، نو ځکه ته ابن السبیل وي. ابن الماء هغه چاته چې په اوبو کې ډېر زیات اوسېږي، اکثر لامبي په اوبو کې سفر کوي، نو ابن الماء ورته ویل کېږي. وما تفعلوا او هغه چې کوئ تاسو من خیر د نیکۍ، وما تفعلوا من خیر کې خلاصه وي چې تاسو کومه نیکیم کوئ، که مالی ده او که جانی ده، که جسمانی ده او که بل قسم ده، که وړه ده او که غټه ده، خیرین نکره ده، که وړې نه وړه نیکیم تاسو کوئ، نو ګورئ فإن الله به علیم، پس بېشک الله تعالی چې د به پای باندې علیم پوه دی، خبر ده. دی ولې وایي که ته مور او پلار باندې خرچه کوې نو په کم نیت باندې کوې چې دې میراث و ما ته پاتې شي، اما به زیات لیکل به راپسې وکړي، یا ته رشته دارو له څه ورکوې نو په کم نیت باندې ورکوې، څه اغراض دي ستا، یا مسافر له یا یتیمانان له چې څه ورکوې په کم مقصد باندې ورکوې، هغه مقصد ستا په ذهن کې څه دی،
په ظاهره کې او بچا ته پته نی قرآن په یو دا ټریکر ولګو چې ان الله به علیم، الله تعالی ګورې پای باندې خبردار دی او پوه دی چې سکینو په صحیح نیت باندې وکړه، خالص الله د رضا لپاره وکړه. دغه نیتونه دا خبرې ذهن نه وباسه. دی تپوس کوي ستانه څه شی دی چې دی خرج کوي. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې خرج کړه تاسو د حلال مالنا په دپاره د مور او پلارو د رشته دارو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرو هغه چې کوي تاسو د نیکۍ نه، پس بېشکه الله تعالی پای باندې خبردار دی.